قال بعضهم ورد في الحديث أن من حافظ على الصلاة أكرمه الله تعالى بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب ومن تهاوى عن الصلاة عاقبة الله ب15 وعقوبة 5 في الدنيا و3 عند الموت. په یو حدیث کې راغلی دی چې څوک د مونځ اهتمام کوي الله جل شانه په 15 قسمه د هغه اعزاز او اکرام فرمایي. یو دا چې د هغه نه به د رزق تنګسیا لرې کړی شي. دویم دا چې د هغه نه به د قبر عذاب لرې کړی شي. دریم دا چې قیامت کې به عملنامه په خلاص کې ورکړی شي چې د هغې حال په سورة الحاقه کې په تفصیل سره ذکر شوی چې کومو خلقو ته عملنامې په خلاص کې ورکړی شي هغوی به خوشحاله تر و تازه ګرځي، هر چا ته به ښایي. او څلورم دا چې پل صراط باندې به د بجلی په شان زر تیر شي. پنځم دا چې جنت ته به بې حسابه داخل شي. او چې څوک په مانځه کې سستی کوي هغه ته به په 15 طریقو عذاب ورکېږي. 15 قسمه دنیا کې او 3 قسمه د مرګ په وخت کې او 3 قسمه په قبر کې او 3 قسمه د قبر نه د وتلو نه پس. د دنیا 15 خدا دی. اول دا چې د هغه په ژوند کې به برکت پاتې نشي. دویم دا چې د صالحانو رڼا به د هغه د مخ نه لرې کړی شي. دریم دا چې د هغه د نیکو کارو ثواب به لرې کړی شي. لابونه علاوه چې باندې کارونه کې ثواب ورکړي. څلورم د هغه دعاګانې به نه قبلېږي. پنځم دا چې د نیکو بندګانو په دعاګانو کې به د هغه حق پاتې نشي. او د مرګ په وخت کې درې عذابونه دا دي. اول دا چې ذلیل بمري. دویم اوږې بمري. دریم دا چې په سخته تنده کې به ورلا مرګ راځي. که سمندر هم وڅښي نو تنده به یې ماته نشي. د قبر 3 عذابونه دا دي. اول به په هغه باندې قبر دومره تنګ کړی شي چې یوه پوښتۍ به یو بل کې ننوځي. دویم په قبر کې به ورته اور بل کړی شي. دریم قبر کې به یو مار په هغه داسې شکل کې مقرر کړی شي چې د هغه سترګې به د اور وي او نوکونه د اوسپنې او دومره اوږد به وي که پوره یوه ورځ مزل وکړی شي نو ایله به اخر پورې ورسي. د هغه آواز به د بجلۍ د ګړف په شان وي. هغه به دا وایي چې زما رب زه په تا باندې مقرر کړی یم چې د سهار لمونځ ضایع کولو په وجه تنور ختو پورې دې وهم او د ماسپښین لمونځ ضایع کولو په وجه تر مازدیګره پورې دې وهم او بیا د مازدیګر لمونځ ضایع کولو په وجه تنور پرېوتو پورې دې وهم
او د ماښام مزو په وجه تر ماخوستنه پورې او د ماسخوتن مزو په وجه تر سهاره پورې دی وهم کله چې هغه یو واري دی ووهي نو د هغې په وجه به دغه مړی او یا لاسه په ځمکه کې ننوړي دغسې به قیامت پورې دته عذاب ورکېږي او د قبر نه د وتلو نه پس درې عذابونه دا دي یو به حساب ورسره په سختۍ کې کېږي دویم به الله جل شانه په هغه غصه وي دریم به دوزخ کې داخل کړی شي دا ټول تعداد څوارلس شول ممکنه ده چې پنځلسم په هیره سره پاتې شوي او په یو روایت کې دا هم دی چې د هغه په مخ به درې کرښې لیکلی شوي اوله کرښه ای د الله تعالی حق ضایع کولو ای د الله تعالی حق ضایع کوونکي دویمه کرښه ای د الله تعالی په غصې سره مخصوصه دریمه کرښه څنګه چې تا په دنیا کې د الله تعالی حق ضایع کړی و نن ته د الله تعالی د رحمت نه ناامید یې فایده اگر چې دا حدیث شریف پورا حدیث په عامو کتابونو کې ما ونه موندو خو په دې کې چې څومره قسمه عذابونه او ثواب ذکر کړی شوی دی د هغې ډېرې مرستې د ډېرو روایتونو نه کېږي چې په هغې کې بعضې ړومبې تېر شوي دي او بعضې وروستو را روان دي او په ړومبې روایت کې خو د بالمازه د اسلام نه د وتلو هم ذکر دی چې څوک مونځ نه کوي نو دی کفر ته رسي کافر کېږي نو بیا چې څومره قدر عذاب وي لږ دی البته دا ضروري ده چې دا کوم څه ذکر کړی شو دا کوم څه چې ذکر کړی شوي دي یا مخکې راځي هغه ټول د دې کار سزا ده او د دې سزا لایق کېدو نه پس او د دې دفع فرد جرم سره ارشاد الهي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ترجمه شي الله تعالی خود شرک معافی نه کوي د دین علاوه چې چاته یې خوښه شي معافی به یې کړي چې چاته خوښه شي معاف به کړي په دې آیات شریفه کې او د دې قسمه نورو آیاتونو او حدیثونو په دنیا په بنیاد کې کچره معافی وکړي نو خوش قسمت ده حدیثونو کې راغلي دي چې قیامت کې بعد درې عدالتونه وي یو د کفر او د اسلام چې په دې کې به بیخي بخنه نه وي دویم د حقوق العباد د بندگانو د حقوقونه د حقونو د بندگانو د حقونو په دې کې به حقدار ته ضرور حق ورکولی شي د الله تعالی خوښه ده چې د هغه چا نه واخلي چې د چا په ذمه وي یا د هغه معاف کول وغواړي د خپل طرفه به ورکړي دریم عدالت د حقوق الله د الله تعالی د خپلو حقونو دی په دې کې به د بخشش دروازې پرانیستلی شي په دې وجه دا پوهېدل ضروري دي چې د خپلو عملونو سزاګانې خدا دي کومې چې حدیثونو کې راغلي دي خو د شهنشاه رحم د دې نه اوچت دی دین علاوه نور هم بعضې قسمه عذابونه او ثوابونه حدیثونو کې راغلي دي مطلب یې دا دی چې کوم عذابونه چې ذکر شو کله چې لمونځ په نه کولو باندې په دنیا کې هم او په مرګ په وخت کې هم او په قبر کې هم او په آخرت کې هم دا عذابونه 15 عذابونه چې ذکر شو
نو دی دا وایي چې دا کتاب والا مولانا زکریا رحمت الله علیه دا الله پاک غضب هم سخت دی خو د الله رحم هم لوی دی ځکه د قیامت ورځ دوه درې قسمه عدالتونه دي که نه یو خو کفر او اسلام کافر خو د سره سفارش ته دی نه غواړي عارف دوزخ نه سره حساب شي عارف جهنم ته ځي صرف خبره په صرف مسلمان لپاره چې مسلمان ګناهګار وي د خپلو ګناهونو په وجه به د الله خوښه شي خوښه د الله ده که الله وغواړي چې وبه بخي او که الله نه غواړي چې ځي به جهنم ته او بله دا چې چا دنیا کې مسلمان و شرک یې کړی که نه کافر خو هم بخښل نشي خو شرک ته مسلمان د مسلمانۍ په حالات کې بیا هم د شرک کړی الله یې پرېښي یو بل په نظام ژوند د هغه عبادت کوي او هغه ته دغه شته ګورې ښه په نوم مسلمانو شو دا تاسو څوک ذکري وایي او صورت عثماني وایي شته به فرقې ولې هندوستان د راغلي هندوستان کې ما ویلي څخه باقلي ځان هغه جوړ کړی بیت الله شریف کوټه او طوافونه دې کوي او زمونږ بیت الله دی که نه بلکې منظر او تشه دعا کوو دغه پوره ده نو ځان ته مسلمانان وایي دغه بس ګمراه دي که نه شرک خو کوي که نه او شرک قرآن کریم کې الله وایي نه کوي بلکل ځان د شرک د شبهاتو نه حاصل پکار دي ځکه شبهه هم قدرې نن سبا خلک بعضې ناپوه خلک قبرونو ته تګ منع نه دي په دې وجه منع دي چې سړی قبر ته لاړ شي هلته رسم و رواج او غلط عقیدې ساتي که نه او دا بعضې کله خو ناپوه وي هغه وایي موږ قبر ته دې نه ځو موږ ته د قبر نه غواړو هلته چې الفاظ وښایي چې هغه الفاظ هغې کې منځ کې واسطه را نه شي یو وسیله ده دې وسیله په منځ کې را نه ولي ډایرکټ چې کوم دی دغه الفاظ ذکر کړي نه شرک دې اخته شي دی خبر نه شیخ دومره لویه ګناه ده شیخ سره معافي شته دی نو دویم خو شرک دی د هغې معافي هم نشته که ټیک ته الله به خپل فضل بخي او جهنم نه بیا راوباسي یعنې دا خبره ده او دریم چې دی عام د حقوقو العباد د بنده حق چا وهلی هغه چې بنده حق که د هغه مال دولت یې وهلی که د هغه باندې چې دی نو ګزار کړی کنځلې ورته کړي بنده چې څه حق هم دی چې هغه ناجایز دی دا ټول حقونه هغې به الله که وغواړي د دې بنده نه به یې واخلي چا په ذمه دا حق دی او که الله وغواړي د خپل هغه بنده به معاف کړي د خپل طرف نه به دله نور څه ورکړي چا چې حق والی شي دله که الله وغواړي تاسې نه چې زموږ بیت ته ولاړ شو چې مړه زه پرې د ور څه کوم الله پاک به زما په دې دغه کې نه دا نشته دا خو دا کتاب والا یو دغه دغه کړی چې الله رحم وکړي سیوا دی انشاءالله داسې وکړي نه داسې نه کېږي چې الله هلته د حق ته دغه چلېږي که نه حق انصاف ځای دی او دریم هم ګناهګاران چې هغه د الله ګناهګار وي روزه اودس کې کمې کړې سستي کړې او زکات کې کمې سستي کړې نور عبادتونو کې سستي کړې کوتاهي کړې هغه مو ټول نو د الله دومره مهربان دی او شهنشاه دروازه به ډېره پراخه ده کېدای شي الله یو بخښي چې زما حق ته زما بخښلی دی نو په دې دا دین چې دی که نه دا دین دا د دوه دغه دا څنګه چې بیخي ته وایي چې مړه الله په فضل به کېږي په ته د هغې په تمه چې بس الله به معاف کوي نه مونځ کوم نه اودس کوم هېڅ هم نه کوو نو دا دې ته وایي دا بې تمې کېناستل تمه نه ساتل دا هم ناروا دي یا یو کس دی هغه بل کار نه بس تب نیک کار د الله نه یېرېږم یاره د خوف او طمع که نه دا مسلمانۍ د خوب او د تمې په منځ کې ده هم به تمه ساتي چې الله به ما بخښي هم به د الله نه یېرېږي دواړه به کوي په دې کې یو کې خوب کې او تمه نه کوي بیا هم ته وایي چې قرآن کریم کې الله وایي لا تقنطوا من رحمت الله ما د رحمت نه امیده کېږي دویم دا چې دی خوب نه کوي تمه ساتي مړی سړی پرې دا هر څه کوه بس الله به م بخښي دا سړی ناکامه دی دا د اسلام د دواړو په منځ کې دی خوف او د یاره هم د الله نه یېرېږي هم به تمه ساتي چې الله به ما بخښي والحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا رحمن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا رب. سهار من إن شاء الله بشبك بجي باندھا